اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل. درود شریف پشوق آیا اللهم صل وسلم على سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. تصویر مباسخہ تصویر اخکل گناہ دو جماعت کی بیڑی رلوی گناہ تصویرون مباسخ اسے کہ خبریں اور ہیں ٹیپ کوے ٹیپ کے ہو تصویرون بالکل مباسخ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی گورا کزد دعاو کم او خیرو کم یا با قبلے گی یا با نا قبلے گی. دا خود منگا ایمان دے چی دا حضور پاک خیر قبلے گی کر اگر فرمائی وی لعن اللہ المصورین یہ سوک تصویرون آخری نو خدای دے پا قہر او پا لعنت اختا کی اللہ دے پا لعنت نازل کی. چی پیغمبر و تا خیرہ کردے دے کہ دوے خبر اشتا بابا ما چاہو بچے خبر آوری کنا پیغمبر خبر آوری کنا آوری یا غیر پاس تصویر آجے نیکیل راغلی ہے کہ گناہ راغلی ہے. بیا پا جماعت کی تصویر غیشتل ڈیل وی جرم دے زنا بار لوی ایک وڑا گناہ غٹا گناہ دا جماعت کی ٹھولو نا غٹا گناہ دا تصویر بارم گناہ دا دن جماعت کی ڈیل وی جرم دے. مہربانی کہ تصویرون نزان ساتے دا گناہ دا خبر ٹیپ کا وینو ٹیپ کی دا مہرونو دا مجلس دا قرآن شریف تے اور محترم رور جناب قاری سید داؤد صاحب محترم پا دعوت باندے منگ دل تراغلیو او ما ووری دل چی تقریباً 15 سالویخ یا 50 معشومان دا فارغ شوید بدے کی 15 سوالہ دا قرآن شریف دا حفظ دی حافظان جوڑ شوید او دا باقی ناظری والا 50 یا 15 سالویخ وانا دا پا غٹا مدرسہ کم گوری نفارغے گی دا پتا سو دا خدای فضل او دا محترم قاری سے خدمت تے دا آغا محنت تے او دا اللہ کرم دے ستاسو پا دے ٹولا محلہ کہ خدای پاک دلتا 50 تو پورے وارا دا دا قرآن شریف نفارغ کرل دا دے قرآن برکات و انوار بے انشاءاللہ ستاسو پا دے ٹولا محلہ پا دے علاقہ باندے نازلے گی او اللہ دے دا خواری دا آغا پا خپل دربار کی قبول منظور کی. رونو مجلس دا قرآن شریف تے نیو دو خبر دا تعرض کوم پا منگ دا خدای دیر لوی احسانات تی منگ لدا کل شکل اللہ را کرده دا روح صحت اللہ را کرده دا ازمک آسمانون خدای پاک پیدا کرده او زمانگ ستاسو دا فیده دا پا او دا ایمان خدای را کرده دا قرآن او دا کل پیغمبر مبارک خدای پاک منگ لرا کرده او دا بچی دا عزت او دا انسانیت دا ټول منگ لا اللہ را کرده خو پا دے ټولو نعمتونو کے خاص دو نعمت دی چی اغا اللہ منگ لرا کردی دی بل چالے ندی ور کردی دا دا خدای خاص نظر کرم دی. یو پا اغا دو غٹو نعمتونو کے دا اللہ کتاب دی قرآن شریف ټولو آئے الحمدللہ. کتابون دا قرآن شریف لمخ کے نازل دی لین ہر کتاب پا مخ دزمک دا ہدایت رناوا و قرآن شریف لچے خدای پاک کم برکات ور کردی کم خصوصیات خدای ور کړی دي کم میزات خدای ور کړی دي قسم دې کدا په مخدز مکه د بل کتاب شتا پیغمبران دیم نعمت زمن چې موږ له خدای خاص را کړی دي هغه محمد مصطفی دی ټول وای صلی الله علیه وسلم. پیغمبران ډیر تیر شوی دي دار پیغمبر نه خدای پاک په خپل وخت کې د دین کار غشته او هر پیغمبر چې کوم ډیوټي واغې امت ته رسول ده لیکن موږ له خدای خپل کم پیغمبر را کړی دي او دا هغه کم خاص خصوصیات او برکات دي قسم دې که په مخدز مکه د بل چاشته دي ټول بیا وای الحمدلله. دا دوه نعمتونه یو بل سره لازم او ملزوم دي د یو بل نه جدا نه دي. د قرآن ته چې مونږ ګورو د حضور پاک په نظر به وته ګورو. نبی علیہ السلام فرمای وی کچا دا قرآن تشریح وکړه او ټکی وکړه خو زما دا تشریح نه بغیر نو بیا هم غلط ته او خطا ده ولې ډاډه شو دی دی بو چې دا خو ټیک شو سبا به ډاډه شي بل تشریح به کوي هغه کې به غلط شي. نو قرآن ته چې ګورو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا نظر بوتا گورو او اللہ پا خپل قرآن شریف کے فرمائی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. وی دا قرآن میں اولوی نصیحت نازل کرے دے او دا قرآن پا مقصد او پا معنی با امت تپوئے قرآن باندے چی مونگ پوئے گو
مونږ به په خپل پیغمبر پوی مونږ په نه پویګو یا ورکوټه غونډه ټکی ویم د دې دلایل ډیر دي خو یا ورکوټه ټکی قرآن شریف کې الله یقیم الصلاۃ والصلاۃ خو په عربی کې دوا ته وایي نور معنی امشتا نو معنی دا شو چې همیشه دواګانې کوا دا معنا نه ده مراده د صلات معنا مونږ ته پیغمبر علیه السلام خو لید چې صلات څه ته وایي منځ ته وایي د سار 2 رکعاته د ماسپښین 4 فرض د مازدیګر 4 فرض د ماښام 3 فرض د ماسخوتن 4 فرض 3 پکې ویتر دا ډک رکعاتونه دا تش رکعاتونه په یو رکعت کې رکوع 2 سجده دا قید اوله دا قید اخره دا به فاتحه پکې وي دا به سورت وي په دې تفصیل به د حضور پاک نه بل څوک نه پوهیږي دا په دې تفصیل د اقیم الصلاۃ دا معنا دا پاکل نه معلومیږي دا مونږ ته چا ښودلې ده نبی علیہ السلام نو قرآن به د پیغمبر د تعلیماتو نه مونږ نه پوهیږو او نه پیژنو د قرآن تشریح او معنا مونږ ته دواړو جهانو سردار کړی ها د حضور پاک ته چې مونږ نظر کوو نو د قرآن پر رڼا به ورته ګورو څوک وایي وی ډېر هوښیار بېشکه ټیک ده څوک وایي وی نفسیاتي مهارت یې لرو بېشکه ټیک ده څوک وایي وی ډېر عقلمندو بېشکه ټیک ده شک پکې نشته خو قرآن څه وایي قرآن وی مبشرو زیر بے ورکو د جنت نذیرو خلق بے دا اللہ دا عذاب نیرون و داعیا الاللہ داعی خدای تا بے خلق بلل بی اذنه و سراجا منیرا اور روخان انورو دا ہدایت قرآن چې د پیغمبر علیہ السلام کم صفت کړي نه او خدای پاکي کم صفت کړي دي مونږ به نبی علیہ السلام پاک صفاتونو پیژنو نو دواړه یو بل سره لازم ملزم اوس د دواړو ډیر برکات تیرو د وخت د کمی په بنیاد د دواړو 2 برکت اخی یو برکت د نبی علیہ السلام او یو برکت د قرآن شریف نور که د حضور پاک برکات شمیره قسم دې که مونږ یو شمیرو او که د قرآن شریف برکات شمیره نو قسم دې که څوک یې مشمیره ډیر زیات خلق دي چې هغې د حضور پاک په تعلیمات خدای مسلمانان کړي دي ډیر خلق دي چې د حضور پاک په اخلاق خدای مسلمانان کړي دي او ډیر خلق دي چې د پیغمبر علیه السلام په معجزات خدای مسلمانان کړي دي او ډیر خلق دي چې د پیغمبر علیه السلام په تلاوت خدای مسلمانان کړي دي لیکن یو ډله داسې مشته چې هغې خدای پاک صرف د حضور پاک د مخ په کتو مسلمانان کړي دي دا یوه دارنګې د قرآن شریف دومره برکات تی چې مونږ شمیرلی نشو الله وی هذا کتاب انزلناه مونږ نازل کړی دی مبارکون د خیر نه ډک دی د برکتونو نه ډک دی برکتونه ډیر خلق د قرآن په معنا په سوچ او فکر مسلمانان شوی دي ډیر خلق د قرآن په تعلیمات مسلمانان شوی دي ډیر خلق د قرآن په اعجاز او په معجزه مسلمانان شوی دي ډیر خلق د قرآن په اوریدو مسلمانان شوی دي یو ډله داسې شته چې هغې صرف د قرآن شریف په کتو خدای ایمان ورنصیب کړی دا 2 ناشنا غوندې دي نو دا درته ښیم حضور پاک مبارک چې کله د مکې نه مدینه شریفې ته هجرت وکړ نو د مکې خلکو د پیغمبر علیہ السلام په سر کې د 100 اوښانو انعام وویست هلکه لږ یو به ماله راوړه یو ګیله د 100 اوښانو انعام یې وویست وی که چا پیغمبر علیہ السلام جمدی راوست عیاذا بالله یا سر راله راوړه نو 100 اوښان به ورکو او د حضرت ابوبکر صدیق په سر کې هم د 100 اوښانو انعام وویست چې که چا د حضرت ابوبکر سر راوړه یا جمدی راوست نو 100 اوښان به ورکو نو دا دواړو په سرونو کې 200 اوښان لکه اوس چې بعضې خلک اعلانو کې چې فلان کې چا جمدی راوست او یې مونږ له د هغه سر راوړو نو دومره ډالر به انعامي دا هغه سلسله ده را روانه 200 اوښان داسې وو لکه 200 لارۍ موټرې چې نو د مکې چې دا څومره بدماشانو دا ورپسې شو چې د انعام مونږ وګټو دا ورپسې شو لیکن رب العالمین د حضور پاک حفاظت او د مکې نه په حفاظت مدینه شریفې ته ورسو لار کې سراقه او د هغه نه بچ شو په غار ثور کې د دشمن نه خدای بچ که پسې بچ که غار ثور کې چې څنګه ورننوت یو اونه خدای زرغونه کړه وړه غوندې ځنګلي بیره
او پاغي کې یو کمتر رااله شنه کمتر زنګلي هغې پکې جاله واچوله او پکې گیم واچوله او پکې ناستا او جولاګي راغی هغه پکې خپل کاریګری وکړه او تارونه پکې خوانه کړه کافر رااله نیغ نیغ وته ګوري ایو کافر بل ته وی اسنه دی غار کې دن چتنی ابل وته وی د غار په خوله کې خو د دنیا نه مخ غټونه ولاړه ده دنیا نه مشره ده او د کمتر مرتد نه ګوري چې دا ګیا چولې دا په ناستا نه نو چې دی ورتل نو داونه نخ ماته نه او د جولاګي جاله نه ختمه ده یو کس متیاز کول غار ته مخ کړي حضرت ابوبکر صدیق حضور پاک ته وی دا الله رسوله وی مونږ بوسوي نه غدي مونږ ته مخ کړي حضور پاک فرمای عجیبا اذ یقول لصاحبه اذ اخرجه الذين كفروا کافرانو وستل اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا خپل مرګري ته وی لا تحزن پریشانی پزړه کې م پیدا کاو زمونږ د باز خلک دلته لګ یو پټه معنا غلطه کوي اردو کې د باز اردو خوانانو چې ترجمه کوي وی لا تحزن ما یاریگا مت ڈر اللہ ہمارے ساتھ ہیں دا مانا ٹھیک نہ دا وی ابو بکر یارے دا عیاذن باللہ سو کوئی ڈر پوکو دا غلط خبر ہے یو خدا کہ پا یو سڑی طبعی یرا راشی نو دا انسان سپارس نقصان نہ دے دا خام خارزی پا پیغمبرانو یرا نہ در آگل ابراہیم علیہ السلام لچکل فرشتے ران لے دا انسانانو پا شکل نو دا والا سخیر وید که فما لبسا انجاء بعجل حنیز سخیر وید که اغی گوتی نون سخیلا نو دی او یارید اغا زمانه که چی با ڈاکوان دا چا پکور وانا لل نو خوراک بیا وسر نکو نو او یارید ابراہیم علیہ السلام چی دا جوڑغل ڈاکوان دی اغی پی پویشو افرشتے پی پویشوی نو وتاوی چې مونږ د الله استاد یو تعالی د بچیره زیر درکاو او د لوط علیہ السلام قوم پس روان یو هغه باندې کلیاړو نو قرآن شریف کې الله فرمایي فلما ذهب عن ابراهیم الروع یرته لاړه ګور ابراهیم پیغمبر دی او یاره پیراغلن دا طبيعي خوف چې سړی مار اوویني نو یاره راضی کنه راضی دشمن اوویني نو یاره خامخا راځي دا فطرتن طبعا پړه کې پرته ده چې دا یاره نه وي د انسان جون به نه تېرېده دا خو یاره ده د مار نه نظر لار ورته بدله کړي کوتک به پسې روان د ګرم اوبو نه ویریږي چې اوبه مې سوځئ نو ګوتې نه وروړئ د دشمن نه ویریږي نو ځان ته په پرده کې نو که دا طبعي خوف په انسان کې نو جون به د چام نه تېرېده خدا کې خو طبعی رہی نو دا کې خاون سره جون تیریږي که طبعی را پکې نه وي نوار وخت به یو بل پسې کوتک راغشت که گاونډي دا گاونډي نه یاري دی نو یو بل پسې به کوتک راغشت او که رعیت د بادشاه نه یاره نه وي نو روزانه به جګړې وي پولیس سره او پوځ سره نو دا طبعی را خدای انسان کې پیدا کړی دی چې نظام په خدای چلای حضرت موسی علیہ السلام ته خدای پاک وی کونټه غورځاو چې وی غرزول اجدها خامار ته جوړ شي نو موسی علیہ السلام د خپل ځای نه لګرست شو الله وی راواله قرآن شریف کې الله وی فاوجس فی نفسه خیفة موسی موسی علیہ السلام په دل کې یاره محسوس کړه نو حضرت ابو بکر صدیق باندې یاره رااله نو اس خبره نشته یاره په انسان راځي خود دلته کې یاره نشته دلته لفظ د حزن راغلی لا تحزن عربی کې د یری د پاره روع استعمالیږي او خوف استعمالیږي لا خوف علیهم ولا هم يحزنون د نیکانو خلقو متعلق وي چې بدی به د قبر او د ځان کدن او د آخرت یره نه حزن ست ويرونو حزن هغه ټینشن تا وي سوچ او فکر تا وي چې د بل چا د وجه نه د انسان وجود تو راشي د چا زوی خراب شي او د تکم ټینشن راشي مال ته رخ شو ټینشن پریشانی رااله پلارې نا جوړ شو او ټینشن پریشانی رااله دته حزن وای نو د لا تحزن معنا به اوس داسې کو لا تحزن حضور پاک حضرت ابوبکر ته لا تحزن اے ابوبکر زما متعلق پریشانی پړه کې مراواله زما متعلق ټینشن مالا پتہ لگی دا چې د ابوبکر کم ټینشنو پریشانی و غمو د چا د وجه نه د نبی علیہ السلام د وجه نه
اذ یقول لصاحبه لا تحزن، فکر مکو دا ما مطالب، ان اللہ معنا، زسکے او تسکے چه کما سر اوخا پا سفر روانی او بل مرگر امرا سر روانی، اللہ بزمون مدد کئی. ما ظنک باسنین، فاغ دو دے سخیال دے اللہ ثالثهما، کہ دریم و سر سوک دے، شوق سروائی سوک دے، نور شوق سروائی سوک دے، اللہ دا سر شو غم مکا. او عبدالرحمن بابا سوئی کہ اللہ در سر مل نبی رحمانا، کہ لخکر در سر بھی یکتن ہے. دا خدای مدد بار موقع کے غوان ہے، اللہ با مدد کی. خپل اسباب با استعمال ہے، حضور پاک زغرا چولے دا، خپل ٹوپک با استعمال ہے، حضور پاک تورا گرزولے دا. دا سا خبر نہ دا، خو بروسہ با پا تورا و پا ٹوپک و پا زغرا نکے، وہ آئے پچا با کے علاج با دا ڈاکٹر نکو. نبی علیہ السلام علاج کرے دے، خدا بنوے چی ڈاکٹر او دارو جوڑ کلم، سب اوے چی پا ڈاکٹر پلاس کے او پا دارو کے شفا چا چولے دا. دم بے استعمال ہے، خدا بنوے چی دم جوڑ کلم، دا بوے چی پا دے دم کے دا جوڑاولو اثر چا پیدا کرے دے؟ اللہ. دروازہ با بندے آیت کرسی بم پہ وے، خدا بنوے چی دے دروازے بندولو جرندے و آیت کرسی بچ کلم، دا بوے چی پا دے جرندہ کے و دروازے بندولو کے آیت کرسی کے دا حفاظت طاقت چا پیدا کرے دے؟ اللہ. دا بنے قیدے. نو حضور پاک التا خدای محفوظ کو. یو کافر چی متیاز کولے وی ابو بکر وی کدوی مونگ لیدونو مونگ طرف تا وی متیاز کولے، خدای پاک تے مونگ ساتی اغا زینا بچ. باہر کے مدینی تروان ہو چی مدینی تور سیدل سالور کسان دی، یو حضور پاک تے، دوی موسر حضرت ابو بکر صدیق تے، دری موسر یو غلام دی دا ابو بکر خدمت لنا عامر ابن فحیرہ، او سالورم موسر لار خودون کی دی لار وطخی، قافلو سر بیو کستلار بے وطخول او شال علاقی وی، دلیل بے وطوی اغنمو عبداللہ ابن عریقت او دو وسرو خاند چه مدینی تا نزدی شو، دا مدینی دا علاقی او مضبوط بدماشو، نوم بریداو، دا پلار نوم حسیبو، اغا ولار دی طول لاری ولا ساری کہ دی با پکم لار رازی کہ دا دوار جمدیو نیسو او یا تی سرون پریکو مکیتا یوسو او دا 200 خانو انام پہ اگڑ لاری ساری دا دیری مدینہ. اتفاق دو چی پکم لار حضور پاک ورطا پدی باندے غی ولار دی او یواز بریدن دی خپل بدماشان موزرن اجرتی قاتلہ داکوان غلق لخکر و سر دی او طول مسلح دی تورے او نیزی غشی و سر دی او حضور پاک او ابو بکر سر ایسم نشتا سوکتی و سر آیا دا غیا واللہ. اللہ ذمہ داری غشتی دا کن اللہ ویزا زدی و باسم اللہ تنصروه فقد نصره اللہ. اے دا مکی خلق تاسو خی مددو نکا میں مددو کو ماستاسو دا مینا لاری کسی ٹولے بندے او اشابہ یو شگی لگی اولولا شگی انستے کافر استرگی مگلے حضور پاک پہ وولنے وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما. دا شگی لاستاو و پا حقیقت کے لاس کی دویشتو او دا کافر استرگو تا شگی رسول دا چا کارو اللہ وی بق بقی قتل او زیون لیدو. سراقہ سیبا بریدہ والان دے حضرت ابو بکر صدیق پہ تجارتی سفر کی دیلی جو پہ جندے اللہ رسول بریدہ دے نم خوی صاحب اوچتو خلقو پہ جندو اغلوی بدماش دا مدینے بریدہ. بیا حضرت ابو بکر صدیق پانا کے پریشانی و ٹینشنو خطاسو نبیات تا پوس کم دا ٹینشن دا چادم دا بخینو آیا دا حضور پاک. بیا ورطوی اللہ رسولہ بریدہ دے آغا دے. بیا وطا نبی علیہ السلام فرمائی لا تحزن، اس ٹینشن وانلے غم وانلے سوچ وانلے، ان اللہ معنا، ان اللہ اللہ منصر دے. ویچے ابو بکر صدیق کوئی چے بریدہ رانیز دے شو پیڑا میں یریدہ اللہ میرا پیدا کہ دے ظالم سر خونیزہ پلاس کے دا چھتا پا حضور پاک غزاروں نے کی او پیغمبر علیہ السلام مسکی کی گی. بدماشانو کی دا قانون دے کہ دی پا سڑی رو بچائی چی پلومبی رو بے سڑی یاوڑو بس ختم او کنا اغا دا باندے روب درو غرزاو او تام و تسترگی برند دیکھلے نو بدماشم دا غوخی نا جوڑ دے اب پٹ غزار کی اخکارا نشی کولے اغا سترگی رو باسی تا و تا لگی نور سترگی باقی کا اغا یو تماچه رو باسی تا کلاشن کوب تا گوتے کا چی دے پتا بیاراش
گیدړ چې گیدړ هغه شونډې بوسې کړې وي، چا ورته وي دا شونډې دې ولې بوسې کړې دي؟ وی خلک یرومه. وی دا لکۍ دې خپو کې ولې منډلې ده؟ وی په خپله م یریږم که نه. نو بدماش د کاڼي نه دی جوړ، د غوښې نه جوړ دی، خو دې په خلکو روب اچوي. نو بریده دا خیال و چې په حضور پاک روب ور واچو. نبی علیہ السلام پہ ورمخ کے شو، خيار خو ډیر زیات وکن عقل من تپوس دې کوي الکه سوکه وې سوکه هغه دا نه زدا سوچته نیولې نوم خو مشهور وې زبره دې زما تا نوم نه دی اوریدل مدینه غلوی بدمعش پکار د چې په پیغمبر علی السلام یې راغلی ایس یاره پیرانلا ابو بکر صدیق ته مخ مبارک ورواړو او دا غینه نیکفالی واغشتا په شریعت کې بدفالی ګناه ده او نیکفالی جایز ده سار وختي ترا پاسې دی په یو عالم دې نظر ولګي بانګ دی وورین یا خپل आवाज دی وورین نو نیکفالی ونی سجروت مې ان شاء الله بخته ورده او کسار را پاسې دی اوس پی دی ولید پښو دی ولیدا خراب आवाज دی وورین نو بدفالی بننی سي هیڅ فکر مکوا شریعت کې بدفالی نشته او نیکفالی شته نو دته وی نوم دې سره وی بریده نو بریده برد پاربه کې یخنه تا وی برد گله تا وی په فتحتين برد یمنی صادر تا وی خو ماده برد یخنه تا نو پیغمبر علیہ السلام دا غینه نیکفالی واغشتا او حضرت ابوبکر ته مخ ورواړو مسکی شو یا ابابکر برد عدونا برد الله عدونا دشمن زمون سوړ شو ها یخ شو نیکفالی واغشت دشمن یخ شو وی ما وی خدای نه زده غزارو نکره پیدم او نبی علیہ السلام نیکفالی اخلی مسکی ګرځي بیا دې تاسو کو وی دا کومه قبیله سره تعلق دی وی دا اسلم قبیله سره نو اسلم نه بیا نیکفالی واغشتا ځکه دا اسلم ماده سلامتیا ده سلامتیا خو پیژنې کنه اسلم نو وصلنا یا ابابکر وصلنا بسلامه په سلامتیا رو رسیدو ښه نیکفالی واغشت وی دا قبیله دې سنوم د خاص قوم وی بنو سهم نو سهم په عربی کې غشي تم وی سهام جمع او سهم حصے تم ویل کې نو حصہ نو نبی علیہ السلام ته بیا نیکفالی واغشتا یا ابابکر قدر الله لنا وی ابو بکر مونږ له خدای د خیری سم مقرر کړی ده وی زو سیاریګم او پیغمبر علیہ السلام نیکفالی اخلي او مسکی مسکی کیږي او اسرو په نه پریوزي وی چې دا خبره وره ده نو بریده وته وی تاسو کې حضور پاک دا او ورته سوی دی وخت کې څه پکار او عقل سوی چې وته وی چې زه د بنو هاشم خاندان يم ګورې زه ګورې قریشیم او کماته دی پورته او قتل نقصان دی راکو زما قوم بدنه ګورې تپوس کوي پکار دی چې روبه چولې وي لیکن د دوالو جهان او مبارک سردار کې خدای ری راجزي پیدا کړو او تاسوي وی انا عبد الله ورسوله د خدای بندم او د خدای استادم د الله بنده الکه چې څوک وي چې د الله بندم بندګین الوی شی په مقدس مقبل نشتا حضور پاک چې کلم ملائ اعلی سره نسبت قائم شوه دی نو بندگی لفظ وای بندگی وای سبحان الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا على رسوله نوي على عبده او چې کلم معراج تزي سوي سبحان الذي اسرى بعبده برسوله نوي او چې بیا الت ملاقات کیږي سوي فاوحى الى عبده ما اوحى الى رسوله نوي مرتبه د رسالت خو ډیره اشرف ده ډیره بهترینه ده او موقوفه په عبدیت ته چې چا کې کامله بندگی وي غلا خدای پیغمبري ورکي وی دا خدای بنده او دا خدای رسول بس نیزه پزمه کې لټس ورک او سوي الله اکبر د حضور پاک په مخ کې وی ان وجهک ليس بوجه کذاب وی استاد مخ د دروغجن سړی مخ نه دی مخ دے دا سے پانا دا مخ دے دا سے بہترین حقیقت دے چیز مجبور ہم چستا مرگرے شم مخ دے دا دروغجن ساڑی مخ نرے مازان سر پا دے خپل دین کے مرگرے کا حضور پاک وی وایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن
عبده ورسوله بریده خدای د پیغمبر د مخ پکتو مسلمان کړ. نه ته معجزه وغوښته چې معجزه وخا، نه ته د قران تلاوت وغوښته چې تلاوت ونه، نه ته دلیل وغوښته چې دلیل راکا، نه ته تعلیم وغوښته چې تاسو تعلیمات دي، نه ته دو چې ته د موږ د بوتانو بد ولې به ایسه ته تاسو نه کو وی مخ دې در دروغجن مخ نه دی. بریده وی کما ته خدای ایمان نصیب ک صرف د حضور پاک د مخ پکتو خدای د مسلمان کړ. دا یو مثال شو، دا یو مثال. مثالونه نورم ډیر شته، خدا یو مثال. بریده وته سوی وی دا الله رسوله د مدینه خلق قبایلی خلق دی. نو دلته چې یو ملک اوسم چې څوک ممند جنسه او یا خیبر ته یا ورغزو ته ځي او د یو ملک په امان کې شنو د لګ محفوظ شي، ویم قبایلی علاقه ده، نو کته زما په امان کې مدینه ته داخل شو دا بډیر خي محفوظ بشي وی ډیره خره. هغه بریده چې سحر کې د پیغمبر علی السلام د سر دشمنو مازیګر څوکیدار شو، سحر دشمن مازیګر خدمتگار، پټکی کوس کو پنیزه کې ورکو او د حضور پاک د مبارک یو خپل یو نیو او بل لاسه پخپو مبارکو کې خاط او आवाज به کو اے خلقا نبی علیہ السلام د بریده په امان کې مدینه ته داخليږي. ګوره کچا وته پورتاو قتل چسترګې ته وباسم او خپل لخر ټول مسلمان شو، هغه ته غیر چاپی رک لخر ته غیر چاپی را شو، وی غیر چاپی را شي چې د پیغمبر علیہ السلام د فوش. دا یو مثال. نورم ډیر مثالونه دي، دا یو مې درته وې. اوس براشو قرآن شریف لا د قرآن په تعلیماتو په ایجاد اواز وکړئ کنه بره پکې سفر درنه دا مخکې نه ټیکو مون خلکو کې یو نقصان دی ته وې چې کله جنازه شي کنه نو ګستاسو خیالي نو سوزکی ګرځي لوډ سپیکرې ګرځي د دنیا خلک جنازې لرا غونډي څومره تاوانونه کوي، خو د لسو پوچونه څوک نه راوړي چې یو سب کې واچي چې سب په نیغ شي. دا څه ده کنه ده د دنیا پیسې ولګي په 10 روپے پوچونه کېږي چې یو سب کې واچي ټول سپونه بنېږي. نو چې وي مخ کې چا رستو شا خېټه دن نه کو خېټه بار کا او چې بشیر جان بیا پړم بي سب کې ولاړي خدای پکې خیر واچي. د قرانګي په پروګرام د دنیا پیسې ولګي روجي پخې کې غټه نه رې او یو لوډ سپیکر د 500 روپو نه ټیک کوي. دی وخت ټینګ او ټنګ او ټینګ او ټنګ موږ هم وګونو خو نه کپرې د پقلا مخکې بری ټیک کړو کړ. حضور پاک اوس د قران اوره د پیغمبر علی السلام د زمانه د قران شریف یو کاتب زید ابن ثابت رضی الله عنه کله چې به وحی نازل شو نو حضور پاک سره کاتبان د وحی هغه به راغفتل ویلا لیکه. حضرت معاویه رضی الله عنهم کاتب د وحی خو تاسو جمعه چې چا په نوم دی جامع مسجد امیر معاویه. حضرت معاویه رضی الله عنه د وحی کاتب وحی به لیکل او حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنهم دام د وحی کاتب وحی به لیکل او د حضور پاک په زمانه قرآن شریف پاک کاغذ نه لیکل شوی بس به لیکا د پیغمبر علیہ السلام نه په تختو په غټو غټو تیګو په سرمن په دې به لیکا. نو زید ابن ثابت په اوخه باندې سور دی او د قرآن شریف تختې وسره دي د حضور پاک نه لیکلي دی کور ته روان. هغه زمانه کې یو کافرو صفوان ابن عمر هغه وی زو لاړې مو د زید ابن ثابت زما خوا کې تیریږي وینا غانا د اوخنه یو سو تختې راو غردې ده تختې کله راو غردې وی چې راو غردې ده نو دیو پسې را کوزیدو وی ما وته چې مرا کوزیګا دې د راوچتو وی هغه تختې مې راوچته کړې لکه یو سړی نه شي راو غردېږي بلې وسره اوچته وی زه کافر او مسلمان نوم ا مسلمان د خدای علاقیونو وی ما هغه تختې اوچته کړې ولا مې ورکړې وی یو تخته په مین نیمه شوی و چې راو غردې د کجوري تخته و په مین نیمه شوی و او نور نه وي چې مې ورکړ چې هغه نیمه ته مې وکتل باغې د قرآن شریف یو سورت لیکل صحیح د سورت په لیکل او هغه په داسې ځای کې ماته شی و چې د الله د نوم نیم شوی الف لام یو خوا دی او لام او هی بل خوا وی ما وتاسې وکتل چې دا تخته نیمه شوه او په دې سدي چې مې وکتل د قرآن سورت دی وی چې مې وته وکتل دغه نقشه مې بدله شو
دغه دنیا مې بدله شوه. ویا په وخو وی مې چې دا تخته والا او شابه ما خپل دین کې مرګره کا زه مسلمانېږم. وی هغه راته د بره نه کلمه شهادت وې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وی دلان نه عمرم وی قسم دې چې د ما د قرآن او د پیغمبر سره دشمنی و، نه به قرآن اورېدلې دی نه د پیغمبر خبره نه بل څه. وی چې تخته باندې مې د قرآن هغه صورت او قتل پړه کې مې خدای ایمان تر جذبه او مینه پیدا کړه د قرآن پاکاتو خدای ز مسلمان کړم. اوس د یو بل مثال خیم. یو څو کاله مخکې په امریکا کې یو ښځه مسلمانه شوې سړی پاکستانی مسلمانو او ښځه امریکانه وه عیسایانه. وی مونږ دواړه په یو سټور کې بابوګانو په امریکا کې او د یو بل سره دوستانه وه. په امریکا کې دا شیشته دا مې بوای فرینډ دی الک دوست او دا مې ګرل فرینډ جینۍ دوستر. دا د الک او د جینۍ دوستانه تشتا د دې مردار موبایل د لاسه دلته مزداشې شروع شوې خو دلته انډرګراوند دی پټ دی دلته انډرګراوند دی دا دوستانه لا پټه د ښکاره کېږي به خو څو کاله پس او هلته کې د ځمکې د پاسه دی اپ ګراوند هلته دنیا ته پته ده ښکاره بس وایي دا هی از مای بوای فرینډ دا مې لږ دوست دی پلار ته م وایي خاوند ته م وایي او ورور ته م وایي پته م نه لګي او الک به وایي شي از مای ګرل فرینډ دا زما دوسته ده او جینۍ دوسته مې ده خاوند ته به م وایي دا ښځه دی زما دوسته ده. الله خدای دې مونږ له د اسلام رڼا پړه کې واچوي. قسم د الله په ذات ته تخورم د الله په ذات چې دا کم کمیس پرتوک زمونږ دی او دا خور او لور مونږ پیژنو او دا پلار او دا کاکا او دا تربور پیژنو قدر یې کو. زما قسم په خدای دا د اسلامي تهذیب برکت دی. اسلامي کلچر لرې کا نه به څوک پلار پیژني نه به مور پیژني نه به ښځه پیژني. زمونږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه فرمایل په دې یونیورسټۍ کې یو سړي زوی داخل کړی نو دا پلار یې ملاقات له ورغې دا پلین کوچ او دا قصې هغه زمانه کې نه وي غریبي و نو د پلار یې د خامتا جامې چولې د خامتا پټکې و غریبي وه نو چې ورغې شلېدلې سپلی نو زوی پې وشرمېده خدای دا بابا مې دې جامو ته وګوره سپلی ته دا هلکان به را پورې خاندي نو هلکانو دې تپوس وکړه دا بابا دې څه دی وایي دا زمونږ د میخو مزدور دی وایه که نه د میخو مزدور قسم دې دا نوي کل چې دا 15 کاله او 6 کاله پس کم روزي چې قرآن سره تعلق نه د پیغمبر د تعلیماتو سره تعلق نه دیندار طبقه سره تعلق نه دا به درته 15 کاله پس د میخو مزدور وایي دا ځان سره ولیکې که جاندې عمرانه تپوس وکې او که مړ هم نو بیا خیر و خلاص د تا خو ویلي داسې خو نه شوه امریکا او برطانیه خلک صفتونه کوي هلته چې کوم دا بوډاګان او د کار نه وځي کار خو پیژنې که نه د کار نه وځي نو بیا څه چلو شي بس ښځه تې طلاق والي بل میړو کی عدالت ته وایي بس دا زما د کار نه دی نو بل میړو کی او سړی څه کوي هغې له خاص ځای نه جوړ کړي هغې کې ناستې او سی به ډډې والي ختم نه لور تپوس کوي نه زوی تپوس کوي کال کې یو ډی ده مدر ډی ورته وایي په هغې ورته یو خط ولیږي بس پلار مړ شو زوی ته نه دی خبر مور مړه شوه زوی ته نه دی خبر لور ته نه ده خبر بس خیر و خلاص دا بوډاګان چې څومره دي په امریکا کې دا چې د 40 او 50 نه وړي او قصه بیا خبره خرابه شي دې نه ښځې طلاق لي بله کوي بل خاوند کوي داسې ژوند دی قسم دی چې ښځه د خپل پلار او ښځه د خپل خاوند او د خپل زوی په مخ کې هلک سره موټر ته خیږي او که ته ورته وایې نه به خیږي نو اټرې به لټ ټلیفون به وکړي پولیس به راشي کړی به راته اچوي ولې دی دوست دی به ورسره تا پسو کوم ځان له چې تیاره وګوره دا تهذیب خدای دې د دې تهذیب نه ساتي بربنډتوب تهذیب نه لوپټه شته او نه بورقه شته د ښځې دپاره او پلار ته په څه نظر ګوري مخکې ورځو کې امریکې د یو جج بیان ما په خپله کتلی په اخبار کې مور په لور دعوه کړې ده د امریکې جج سره وی دا لور لاندې فلیټ کې ده او زه بره کې او ما سره 15 منټه ملاقات نه کوي جج ته یې ولیکل چې مهرباني وکړه دا لور مې یادېږي ماله دې یو 15 منټو له راخېږي یا زه به ورکوزېږم 15 منټه دې ماله راکړي یادېږي مې چې ملاقات ورسره کوم
ډوډۍ ته نه غواړم، چای ته نه غواړم، بل څه ته نه غواړم. لورې راوغوښته ججه وی دا مور دا د مور ده ویاو وی دا ټیک وی ویاو وی ولې دې له ټیم نه ورکې وی ما سره ټیم نشته. وی ته څه کار کې وی زه ډیوټۍ لازم او مازدیګر راځم. نو چې مازدیګر راشي نو بیا ولې یو 15 منټه خېږه که نه دې ته خو دروازه مه بندوه چې دا دله راکوزېږي وینې دي که نه. وی زما یو سپیره د هغې نه نیمه وزګاره بیا د هغه سپی خدمت کوم. نو وی سپیرې د مور نه زیاته خوښه ده ویاو. دا ژوند دی. دلته به د پلار نه بچي زاریږي په خپو بوله چاپي کوي په اوږه به یې ګرځئ هسپتال لی وړي دې به ګټي او پلار به یې خوري. دا د چا برکت دی رښتیا ووایه؟ د اسلام. دا د مسلمان برکت دی او دا د عالم برکت دی په حقیقت کې. دا پرده ته چې کینن خور او مور دا د دغه علم برکت دی، دا د دغه اسلام برکت. په ټول یورپ کې د ما چیلنج دی، ټول یورپ که برطانیه ده او که انګلینډ دی او که امریکا ده او که فرانس ده او که جرمني ده د په واده په وخت کې انټچ پاکه ښځه قسم په خدای که پیدا کړي د واده په وخت کې. او په الحمدلله زمونږ په ملک کې 100% جینکې د واده په وخت کې پاکې دي. ټول وایي الحمدلله. هلته به د سړي په مخ کې لور خور موټر ته خېږي او دلته الحمدلله اړه د جمع زه خپله دوکاندارۍ له زه خپلې مدرسې ته زه خپلې زمیندارۍ له اړه مې جمع دی چې زما عزت په کور کې محفوظ دی. دا د چا برکت دی وایي؟ قرآن وایي دا پلار، قرآن وایي دا مور. نو چې د قرآن تعلیمات د دې کشي کل نه ختم شو بیا په پلار مور څوک څه کوي؟ نو هغه بچي هغه هلکانو ته دا زمونږ د میخو مزدور دی. نو چې چای پاڼې پسې وته نو هغه هلک نه نو بابا نه هلکانو تپوس وکړو ارومیټیانو بابا دا هلک دی څه دی؟ وی دا مې زوی دی. یاد شوی مې و چې را به شم یو 2 روپۍ به ورکم لږ به یې ښکل کم او لږ به یې ووینم. د پلار لته ګوره او د زوی مردار لته وګوره ښکل به یې کم. وی بابا هغه خو چې دا زمونږ د میخو مزدور دی. نو بابا مشنه غریب پښتونو وی ټیک وایي د ده مور میخه ده او زه یې وله ساتمه. میخه چې ساتې نو که مزدور وته وی او که سنډا وته وی. دا اسلام ښیي، حیا اسلام ښیي، عزت اسلام ښیي، پلار او مور اسلام ښیي، د بچی حق اسلام ښیي، د ګاونډي حق اسلام ښیي. حلال او حرام څوک درته ښیي وایه؟ اسلام. خدای دې په اسلام جون او مرګ او حشر او نشر نصیب کی او خدای دې د بربنټوب کلچر نه په حفاظت او پامان کې وساتي. نو د مارو هغه هلک او جینۍ دوستانه وه. دا هلک د جینۍ ته وي دا مسلمان وي ما سره واده وکړه. جینۍ د مور پلار په مشوره قصه اوږده خو مختصر وخت مختصر کوم دته وی دا 4 شرطونه به مې منې واده کوم. یو شرط دا دی چې ته به ما سره د ما فلیټ کې اوسېږي. زه به ستا کور ته واده شم خو هفته 10 ورځې پس به بیا زما فلیټ ته راځې دلته زه به تا سره هلته نه اوسم دلته به اوسم. دویم شرط دا دی چې ستا به د خپل مور پلار رشته دارانو سره تعلقات ختمه زما مور پلار او رشته دارانو سره به تعلقات دي. دریم دا چې د اتوار پر ورځ به ما چرک ته بوځې ګرجې ته عبادت له دا به نه وایي چې د دې نشم بوتلی ما به بوځې که ته ما سره دنې او که بارې. او څلورم دا چې ما ته به دا نه وایي چې مسلمانه شه زما د اسلام نه نفرت دی. زه به تا ته دا نه ویم چې عیسایانه شه عیسایي شه. دا هلک وایي جینۍ مې خوښه وه واده مې وکړه شرطونه مې ورسره ومنل او هلته منل داسې نه عدالت کې مې نکاح وکړه او په عدالت کې مې ورسره سټام ولیکي. وی چې واده مې وشو د دې ښځې فلیټ ته منتقل شو شرط مې پوره کړم. وی دې زما د ډیری او د موبایل نه زما د دوستانو مور پلار نمبر یې ډیلیټ کړې ختمې کړې. وی مور پلار هر څه مې ښځې له قربان کړل. او د اتوار پر ورځ به مې موټر کې چرک ته بوتله دې به د انجیل شریف عبادت کو تلاوت کو لوسته به زه به کله دننه هم کله بار یو ځای به راتلو او اسټور ته به یو ځای تلو یو ځای به راتلو. نه ورته ما وی چې مسلمانه چې نه دې ما ته وی چې عیسایي شه. وی 3 کاله ډېر خوشګوار ژوند تېر شو اعلی. وی دې 3 کاله پس یو ځل زه اسټور ته تللی وم زما دې ښځې چوټي کړې وه. وی ده چې مازدیګر واپس شم زما دې ښځې خاکروب راوستې و دا فلیټ یې صفا کړی. نو ما وی ښځې تا جوړ څوک راوستې دي فلیټ ته صفایي کړې ده. وی یو چوټي مې ونه خاکروب مې راوه صفایي مې کړی. نو زمونږ خلک خو چې ته اخبار وي رسالۍ دا ایجسټي نو هغه چې ته یو بو کې واچو یو سوځوي ری پاک ځای ته وغورځوي احترام یې خښ کو. امریکا برطانیه خو یو ډسبیل ډیران هغې ته وغورځوي او د کومیټۍ ګاډي راځي هغې یې وړي. لکه دلته هم د کومیټۍ کم خیالي یو شی وي هغې کې خلک سیدونه چې یو ګاډي وړي. نو وی چې کم زیاتې اخبارونه رسالې ډایجسټ وي وی هغه ډسبیل ته زما دې ښځې غورځولې. وی چې ما وکتل نو ما سره یو قرآن شریف و زما په شوکیس کې پروت و خو راته راله نه. دا هلک وی په ژوند کې مې چې ته مونځ نه و کړی وی مونځ راتم نه
یو اختر او بل اختر مماندل تم خو دوستانو د ملاقات په غرض بتلم او چې هغه بس ټیټ پاس کېدل هغه چل به مې کاو وی کلمه هم سمانه راتله روزه مې جون کې چته نه دنیولې زناکار او شرابونه به مې کول تلاوت د قران په ناظراړو پویدم نه مونږ راتنو وی چې مې قران شریف ته مور پلار راکړو ما سره پروتو وی چې مې وکتل په شوکیس کې قران شریف نشته ما دې خزه ته به خدي دلته یو شی رومال کې تړلې وی چې یاره غزیاتی فالتو سامان مې کم غورځاو نو تا دې درې کاله کې دې لګوته نه به وړي نو ما ته یو فالتو شیخ کار شو امم ډیران ته غورځولې اډاس بلتا مونږ په شپاړسم ولسم چت کې اوسېدو چې دا مې اوریدل لمه او درز ناره مسلمان کډیرم کمزوري او کتا ته سو کوئی خدای مکه چلته د قران بی عزتی شوی دا نو که څوک په قران په ناظره کېږي نه پیږي منډه به وای زنده‌باد به وای دا څه ده کنه نه وی چې دا مې اوریدل لمه او ټک ناره کړ اوهو زما د الله عظیم قران هغه شپاړسم ولسم پنځلسم چتنا ډیران ته پریوت دا سوچ پانی بای دا څه شي وی دي ګن کې به پروتي وی په لفت مې پرې خو په پاوړو مې راغروان چراله مغډیران مې لټاو ګن پکې پروت دی پوسټ کیو بلا بتا هغه اړو مرانو وی دا خدای فضل او د کمیټه گاډي نور راغلي قرآن شریف پکې پروت همې دا ګن د میان نه روچت بی رومال مې ته لرکا رومال خاصه او دا قرآن شریف مې د خپل سینې پورې کلکونه به اختیار په جړا شو دا قرآن په دې مظلومیت جړا رااله چې خدای زما د الله د عظیم رب عظیم کلام هغه اسمان نه ډیران ته پاڼې پریوان خدای بسوي دا قرآن بسوي دا سوچو بس په جړا راځي او کله خولې لوړم خولم او کله تندي لوړم او لکه دا چې زما خده ده عیسایانه ده دا خپل انجیل څونه قدر کوي په مې دا واده په وخت کې شرط لګولې چې ما به ولا بوزي او زما قرآن او زبداس خدای ته بسونه بے غیرت اخکار خدای ته بسونه بے غیرت اخکار دا سوچ وې دا مې سینې پوری ونی ودا قرآن او سنډه مې خولو مې او جړانا نزي او لکه انقلاب راځي اوس وې چې بار راو ختم وې دې خځه رامنډه کې ترغاړه وت وې ما ته وې چې سړیا ما معاف کا ما وبها ما ستا مقدس کتاب ډیران ته ورزولې وای ما وته وی چې نه غلطی ستانه د غلطی زما ده کله درې کاله کې اسې ما راغشته وکنه رومال مې ته سندلې وي تا باندې وی غرزول درې کاله مې ګوتې نه دی وروړې سندلې مې نه دی خپل کړه مې نه دی نو تا په د پالتو شي ګمانو کو دی غرزو غلطی ستانه د زما ده وی هغه و چې نه غلطی زما ده کته زما مقدس انجیل بایبل غرزو مالا به غوسه نه راته پکار دی چې ما دنه تپوس کړی وي چې دا فالتو دی ضرورت نشته که نشته وی زم زما غلطی وی زما غلطی وی دا خضراته وی چې مهرباني وکړه ما مسلمانه کا زه مسلمانېږم قاله شابه ما خپل سکالر له بوزه خپل مولان څومره زر چې کېږي ما بوزه بای ګاډ خدای دپاره زه مسلمانېږم خدای ولې مسلمانېږې وی مړه نشمه الاله زر مې بوزه سامې ونه خېږي شابه فټافټ ما بوزه او ما مسلمانه کا یا مې ته مسلمانه کا ما له سره تلل وی چې شابه ما زر مسلمانه کا او مړه به شم ګورې زر ما رساوه ګاډي کې ای ښځې بس وی پلار د کې ته قصه کوم وی ګاډي مې سټارټ کو او چې درې کاله مخکې کوم جومات کې مې اختر مونځ کړو های ته مې روانه کړو ښځې رښتیا ووایه ولې مسلمانې وی چې تا ته کله ما وی چې ما ښکته دا شی غورځولی دی زه خو نه وم خبر او تا منډه کړې نو ما وی د خاوند څه قیمتي شی مې جوړ غورځولی نو ما ته بره په دې کړکۍ کې کتل نو چې تا دا کتاب راواغېسته او دا رومال دې ته لرې کړ د دې نه یو غونډس کې رڼا راوچته شوه هغه رڼا بره راتله بره او په دې کړکۍ را دننه شوه او چې په کړکۍ را دننه شوه نو زما په دې سینه کې ورننوته زما سینه کې هغه رڼا اوس پرته ده د زړه دنیا بدله ده هغه زړه نه دی پاتې چې مخکې وه زما زړه دا و چې دا د خدای مقدس کتاب دی او د دې کتاب دې ډېره بېعزتي کړې ده اوس به دا ښکلی دا بړه ته رانږدې کې په دې به ایمان راوړې زړه کې مې انقلاب شابه سړیه زر مې رسوه سارانه ونه ځي وی ملا صاحب له مې بوت وی امام د خپل ایمان تجدید وکړه زه خو برای نام مسلمانو او زما دا ښځه مسلمانه شو دا ښځه څه وی دا خبره قابل غور ده دی وته آل ورلد وی په ټوله دنیا کې واحد زه هغه ښځه یم چې ماله د اسلام چا دعوت نه دی راکړی مې اسلامي لیټریچر نه دی کتلی ما د قرآن ټرانسلیشن ترجمه نه ده کتلی واحد زه هغه ښځه یم چې په ټوله دنیا کې چې ما ته خدای پاک صرف د قرآن په کتو ایمان را نصیب کړی مونږ ورته څونه ګورو ټوله ورځ
اس اثر نشتا. مونږ په هغه نظر نه قتل کم نظر چې د حضرت ابوبکر صدیق دی، کم نظر چې د حضرت عمر فاروق دی، کم نظر چې د حضرت عثمان او د حضرت علی دی، کم نظر چې د حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. مونږ وته د ابو جهل او د خپکیږي ما د کافرو په نظر اغیم وته قتل او نظر ټیک نو نو خدای ته وساتل. هغه نظر خو خیر مونږ نه کوته، خو په هغه نظر هم نه ګور چې کم سوچا نظر دی، هغه نظر هم نه ګور چې کم سوچا نظر دی. دا ټیک ده چې د کافر په نظر وته شکر الحمدلله مونږ نه ګورو، خدای دې دا نظر نه ساتي، خو په حق نظر وته مونږ نه قتل. هغه خزه څه شوه؟ هغه خدای د قرآن حافظ کړه، د قرآن عالم شوه، د دین او خاوند دی چې چته مونږ روزه نه کړي، هغه د قرآن نن حافظ دی او عالم دی. او امریکا کې او سټیټ د ټکساس وته وي، هلته خپل دارالعلوم دی وته اسلامیک سنټر وي. دا خزه وي زما او د خاوند د برکت نه خدای پاک په زرګونو سیکان، اندوان، عیسایان او غیر مسلم اسلام کې داخل کړل. بنیاد د خدای قرآن. قرآن ډېر لوی برکتي کتاب دی. وهذا كتاب انزلناه مبارك وانه لتنزيل رب العالمين. دا چا دا طرف نه نازل شوی دی؟ دا رب العالمین نه. چا راوړی دی؟ نزل به الروح الامین جبريل علیہ السلام على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربی جبه کې ستا زړه ته نازل قرآن عظیم کتاب. تاسو ډېر خوش قسمت ہے چې تاسو په دې جمعات کې 45 یا 50 کسان په ناظرو 15 کسان حافظان شو. اوهو تو بختور خلک یې. پټینې جمعات، رکوټې غوندې، دولشتې جمعات او دونه د قرآن خدمت. زمارون یو خبر درته کوم، ما ته مولانا صاحب وی چې زمونږ کوشش دا دی چې دا جمعات لږ کړو او څه سټرګل څه کوشش ولا شروع هم دی، څه پیسې شروع هم دی. مهرباني وکړئ دې کې پوره ای سوال ہے. بدی خیال نه چې مولانا صاحب راته وای یا فلان کې وای فلان کې وای. دا قرآن د چا کلام دی وای؟ د الله دی. او زمونږ تاسو د هدایت ذریعہ ده که نه ده؟ او چې قرآن سره تعلق وساته دنیا به مخې خیر به مخې، خالص د منځ د مخه او د قرآن د مخه او د الله د مخه د زړه د اخلاص نه تعاون وکړئ چې دا جومات خدای پاک ښه کولاو کړي. نور په تاسو خو پوهېږئ چې څنګه به کولاوي پوره تعاون وکړئ. هر څه چا سره دی؟ جواب راکړه. مال چا سره دی؟ عزت چا سره دی؟ زوی له چې واده کوي کور ولا جوړوي که نه جوړوي؟ ځان له چې واده کوي کور جوړوي که نه جوړوي؟ د لږو ورځو دپاره. نو اخرت له ځان له کور جوړ کړئ که نه؟ د انګور سره رشته جوړی نو کور ولا جوړی، انګور سره رشته جوړی نو کور جوړی زوی له. نو خدای سره رشته جوړه که که نه؟ او تو ګوره پیسې ورکه جومات لا راشه، خو په اخلاص د الله دپاره. بیا ما ته ووایه چې مولانا صاحب پیسې مې کمې نه شوې، وایه به چې زیاتې شوې. یور به صدقات قرآن وایي زه نه ویم. خو موږ وایو که دا پیسې مې ورکړې لږې به شي، دا نه لږې کېږي، دا ډېرېږي. ته ګوره چې خدای دله ډېری که نه ډېری، خدای په خپله مرسه کولی چې خو موږ مکلف یو، زموږ د خدای کار دی. نو قرآن د مخه زمونږ ستاسو د مولانا صاحب کتاب نه دی، دا د چا کتاب دی؟ او الله زمونږ د ټولو په شریک رب دی که نه دی؟ زمونږ ژوند مرګ ارسه الله سره دی، روح صحت خدای سره. چې اوس غواړي دا خوله به ډیوی لاړې به تې بیږي، چې اوس غواړي لاس به سمسی وي، چې اوس غواړي خپه به کونټی وي، بیا به څه کوې؟ ارسه خدای سره دی. ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. الله وی دا چې خزانه ما سره دي په یو خاصه اندازه نازلول کوم. نو دا زما درخواست تاسو ټولو دوستانو ته که د زړه اخلاص مو کو دا د خدای کور دی چې الله خوشاله شي چې دا جمعات وسی شي کو به ان شاء الله کنه. دا څو خبره ما کوي وخت ما خام دي وخت لګو. الله دې دا مدرسه کامیاب کړي. رب ذوالجلال دې دا قاری سے قاری سید داؤد سے په عمر کې په دې عمل اخلاص کې برکت پیدا کړي. او تاسو چې څومره ناس ته په شوق او مینه وکړه، الله موږ د خپل ذات سره د خپل مبارک حبیب سره او د قرآن سره مینه نور سیوا کړي. او دا چې څومره دوستان راغلي دي ته برکتونه او خیریتونه نصیب کړي او د فتنو افتونو ټول ګلونه دا ټول لونه محفوظ وساتي. خدای ته زموږ ناراضي شي او زموږ ګناه معاف کړي او د دواړو جهانو خیرونه او برکتونه نصیب کړي او د شر او د بې عزته جن او د رسوایۍ نه الله موږ په امن او امان کې وساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. درود شریف په جمع وایي. انتظار و شیخ العزیز حضرت مولانا